او مینا ساتي. نو د مدینه منوره سره به مسلمان مینا ساتي، محبت په ساتي. نو نن د مدینه شریفه متعلق یو څو خبرې درته وکړم. د مدینه منوره زوړ نوم یثرب و. نام د پیغمبر د سیرت سره ګورې تعلق لري، د حضور پاک مبارک سیرت نبار خبره نه ده. زوړ نوم یو یثرب، سرب بیماری ته وای، تکلیف ته وای. د دې آب و هوا ټیک نه وه، نو چې کم خلق به پکې اوسېدل اکثر به ناجوړه او صحابه وای ترالو هجرت مکه مهاجرین وای پکې خواږه. باقي ټول د دریاب د سمندر دریاب نه راغلي لختی چینه پزمکه کې دنه رګونه د دریاب ترخې مالګې جنې اوبه وې. صرف یو څو پیان پکې خواږو، یو ته به بیر رومه وې. هغه کوي چې حضرت عثمان صاحب د یو یهودي نه په بیه واغېسته، مسلمانانو ته وقف کړ. غومبې ډېر لوی تکلیف و. صحابه چې رالل ډېر لوی تکلیف و د اوبو. او دا کوي په ټولو کویانو کې لږ آباد اوبې ډېرې وې او د یهودي هغه به اوبه دې خرڅولې. نو چې خوښه یې به اوبه به یې ورکولې، چې به یې خوښه نه وه جرنده به یې ووله، چې چاله به یې خوښه ورکولې، چې چاله یې نه وه خوښه نه به ورکولې. نو رسول الله مبارک یې اعلان وکړ، وی څوک به چې دا کوي والي خو خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه کړي. خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنا چې سنګ ته دی وبس کړي چې مسلمان هم تس کړي، خدای له والی، رسول له والی د هغه په حکم، او مسلمان له والی زبه د جنت ذمہداری او ضمانت په ورکړه. عثمان رضی الله عنه لاړ یهودي ته وی دا کوي را خرڅ کا، وی نه خرڅو. وی ګوره مکه ورا باندې خرڅ کړ، نیم را خرڅ کا، وی نیم خرڅوم خو په ډېرو پیسو. داسې بیه وې چې هغه وخت سره ډېرې پیسې وې. حضرت عثمان صاحب خو د رسول الله مبارک دعا وه، هغه ډېره ښه ده، په ګران قیمت یې نیم واغېسته. نو کوی خو به مې نه نیمېږي، مطلب به دا یو ورځ به اوبه توړې، یو ورځ به دمی، یو ورځ بستی یو زما، درې ورځې بستی درې ورځې به دمی، درې ورځې به ته نه راځې زما خلک به تې اوبه وړي، درې ورځې چې تی په چا خرڅی هغه به تې اوبه وړي. بس یهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړه چې په ګران یې خرڅ کړه. بس حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ، وی درې ورځې زما او درې ورځې د هغې حصه، زما حصه کې راځئ خیراتي وګوړئ. عام اعلان شو، ذکر مسلمان سره برقه شریکه کړه. خپله مړي خلک چې خلکو ته پته ولګېده چې درې د بی دي د یهودي حصه، بیا چې دا څه په مصیبت وړې ده. هغه ټول نیم هغې چې په خیراتي ورکوي، زما د بی هغې له څوک چېته راځي. عثمان صاحب ته یې راشه دا باقي موهله، وایي په هغه ریټ یې نه علم، ګورې په هغه ریټ نه علم، هغه تا په ګران یاره وایي په هر څه چلی واله، خو دا باقي مور پسې والا زه اسې ناست یم، څه پیسې خو به نغدې شي که نه. باقي کوي هم واغېشت، ټولې مسلمان ته وقف ده. الله د مسلمان بندوبست کو. نو یو دا کوي، یو بیرحا ورته وایي، د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو کوي خشته، حضور پاک به ته د هغې نه اوبې خوږې وې، د هغې نه به یې اوبه څکلې. یو بیر غرسو اوس هم شته هغه کوي. حضور پاک اعلان کړی وی زما جنازه چې کوي هغې نه مخکې چې غسل لا کوي، نو بیر غرس نه به باله اوبه راوړی، د هغې غسل به را کوی. بیر بوزاعو، بیر عهنو، داسې یو څو کویانو په مدینه شریفه کې د هغې اوبه خوږې وې، باقي ټولې ترخې وې. نو صحابه پکې بیماران شو، ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خفه به او جړل به. حضرت بلال، هغه بلال چې په مکه کې هغه له څونه تکلیفونه رسېدلي، مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې و غریب، ګرم از مکه در مدینه آباده ده. مکه کې هېڅ نشته، بوټي موټي دلته بوټي هم دي، خو بیا به مکې پسې خفه و جړل به. ابو جهل ته به خیرې کولې، وی الله د ابو جهل هلاک کي، وی مونږ یې ځمکې نه راوشړلو، د وبا ځمکې ته یې راوشړلو، خیرې به یې کولې. یو ځل رسول الله مبارک ته صحابه وی چې بیبیانو ورته وی، بیبي ورته وی، ټول صحابه پریشان دي، ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکې پسې. نو حضور پاک دعا وکړله، د
داسې دعا وکړله چې مزیدار دعا وکړله اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا، یا الله په دې ښار کې مونږ له برکت واچې، اوس سمې خوشګواره کې او بې خشته کې جوړه کې وانقل حماها، او خدای دا تبه بل خوا چې ته لرې کې، دا تبه ته لرې کې. رب العالمین ته سوال وکړو، نو رسول الله مبارک سبا صحابه ته وی خوب مې ولیده، نو په خوب کې یو توره ښځه وه، ببرسرې وه، بد شکله وه، او د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. وی ما اولتها ما اولته یا رسول الله، الله رسول د دې خوب تعبیر دې سو وست، د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شانی هغه وحی وي، وحی خوبي. رسول الله مبارک ته وی تعبیر دې سو وست، وی د مدینې بیماری وبا خدای د مدینې نه اوستله جوفې ته لاړه، مدینه جوړه شو. داسې خوشګوار مزیدار موسم اعلی هوا اوبه مزیدار شوې، صحابه ټیک شو جوړ شو. او اللهم حببها الینا، خدای مونږ ته خوښه کې، الله زمونږ ورسره مینه پیدا کې. کحبنا مکة او اشد، لکه مکی سره چې زمونږ مینه ده بلکې د هغې نه زیاته مینه زمونږ ورسره پیدا کا. مکی سره چې زمونږ مینه ده بلکې هغې نه زیاته مینه پیدا کا. با صحابه بیا د مکی نوم به نه غېسته، دومره مینه د مدینې سره پیدا شوه، دومره محبت د مدینې سره پیدا شو چې خلکو به مدینې پسې بیا منډې والې. نوم بدل یسرب بدنن نفس ورته نه وایه، یسرب بروز د مسجد، یسرب نوم به ورته نن نفس نه وایه، نن نفس د دې نوم شو مدینة النبی. مدینة النبی، دا نوم خو تاسو یادی که نه؟ نوم څه شو؟ مدینة النبی، د رسول الله مبارک ښار، د رسول الله مبارک شهر، دا نوم کېښودلی شو. نو زمونږ خلک ورته مدینه منوره وی، مدینه مکرمه وی، توابه ورته وی، طیبه ورته وی. رسول الله مبارک نوم بدل کا، توابه، طیبه، ښکلې ځمکه، ښکلې ښار، خوشبویه ښار، پاکیزه ښار، ستره ښار، داسې نوم یې ورته کېښود. یو ځل تمیم الداري رضی الله تعالی عنه راغی، رسول الله مبارک ته یو خوب بیان چې د الله رسوله مونږ تاله راتلو په کشتۍ کې کېناستو. پخوا دا بادباني کشتۍ وې، په دې سیندونو کې به وې، هغې کې به یو جنډه لګولې وه، یو غټه جنډه به وه، نو هغه هوا به راتله، هغه جنډې له به یې ډغره ورکوله، نو کشتۍ به تله. زه چې کله کوړي کې وم، نو مونږ به دا کوړي نه د مصري باندې ته په دې سیند باندې وړېدو، پل نو، نو دغه بادباني کشتۍ وې په هغه زمانه کې. چپو به او کله چپو کشتۍ به وې، او کله بادباني کشتۍ به وې. نو مانګې به ناست و، هغه بادبان به یې تاوو راتاوو، اجنډه به یې تاووله، نو په هغې به هغه کشتۍ روانه وه. نو وی مونږ کشتۍ ته راوختو، بادباني کشتۍ ته، وی هوا تیزه سیلی طوفان راغی، نو کشتۍ یوړه، سمندر دریاب دې په مخه یې کړه، یو جزیرې ته ورسوله. خدایه دا په کم طرف رالو، یا الله خدای غرق نشو، جزیرې ته ورسېدو. چې هلته جزیره کې کوشو، مونږ یا شو کوز شو، کشتۍ ته طوفان او ذل قلار شي، نو بیا به ځو سمت به نیسو خپل. خو چې سیند کوشو لږ مزله مو کو، یو حیوان یو شی مو لیده، ټول په ویښتو کې پټ، سر نه خپو پورې ویښته دي، مونږ پکې درک د سرمنې نه لګي چې ووینو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی تاسو څوک یې؟ مونږ وی مونږ د پلانکي ځای نه روان یو، مدینې ته تلو، او کشتۍ باندې ذل طوفان راغی، دلته یې راوړه. ته څوک یې؟ وی زه جساس یم، انا جساسه، جاسوس یم. او جاسوس څه معنا؟ څنګه د چا جاسوسي کې؟ وی داسې وکړې، د دې جزیرې د میانځ ته هغه بل سر ته غوندې ورشئ، هلته یو شی یو انسان ناست دی، او ستاسو په تمه دی، تاسو ته به هم څه خبرې وکړي، تاسو نه به هم څه خبرې واوري. وی شک هم پیدا شو، او ناشناسي سره سړي شوق هم پیدا یي. مونږ ورغلو، وی چې ورلو یو انسانو په زنځیرونو تړلی و، ډېر غټ دروند وجود لري، او په دې زنځیرونو کې چې به ټوپ کړی، یو ټوپ پې و، چغه به وواله، مونږ به ویرېدو، ویرېدو. وی چې مونږ ورنږدې شو، دا اوس ګوره خپله واقع بیانې، خوب نه دی، خوب نه دی، حقیقت د سترګو لیدل دي. چې ورلو مونږ ورته وی مونږ ته وی تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ دغسې
مسلمانان یو پلان کې د نزو مدینه تا وغه د اخر زمانه پیغمبر راغلی دی مو یو وې د خلکو حالات څنګه دی غسره مو یو خلکو لګیا دي مسلمانی دلادل مسلمانی زیاتېږي مسلمان په امن دی په سکون دی وی بیا موږ نه تاسو نه شروع کړل وی چې پلان کې باغ او میوه ورکي بوت شي پلان کې دریاب کې وبشتا وی اوشتا وی دا هم څه بده پس اوچی شي خیر څه تاسو نه قصو ددا هغه مو کړل موږ هم جواب ورکړل وی موږ ته وی چې د دجال ما د دجال او د قیامت نمخ کې به بیا د دې زنجیر نه خلاصېږم او په ټوله دنیا به چکر لګوم ګرځم به خو یو توابه ته او طیبې ته به نشم داخلې دی عموما نه دا ته مې مداري نه واورې د په سترګو ولیده جزیره کې قید دی بند دی او دې چې وای چې زه به طیبې او توابې ته نه داخلېږم باقي په ټوله دنیا به چکر لګوم وی دا ټیک وای کونټه مبارکه مدینې لرو بر الا هذه توبه هذه طیبه دا توابه ده دا طیبه ده دا پاکیزه دا خوشبوداره دا مزیداره دا اعلا او دا خوشبویا او صفا ستره خار دې زما دې ته به دجال ناراضي باقي په دنیا بچا کرے لګي رسول الله مبارک فرمای چې د مدینه درو تر نږدې شي نو فرشته به یحرسونها د مدینه حفاظت پکې څوکې به کوي نو دجال تما مخ ورواړي په شام بدی کور کې جزا شام تا نو التبه هناك خود تقتل التبه دی مردار شي د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړ بشي دا د مدینه خصوصیت پاکه خوشبویا مانه یو سړی تاسو کو نو مدینه کې د طبيعت څنګه مې ډېر مزیدار ومدا تاسو وکوا موږ د مدینه په ټاکټو خوشاليګو د مدینه په معمولی غوندې زکام او معمولی غوندې ټاکټو خوشاليګو ولی په بیماری خوشاليږي ما وی او رسول الله مبارک فرمای چې کم انسان د مدینه منوره په زخم د مدینه په تکلیف د مدینه په بیماری باندې د خپل خوشاله اظهار وکړو كنت له شفيعا يوم القيامه كنت له شفيعا يوم القيامه قیامت پرز بدد الله په دربار کې سفارش کوم د پیغمبر مبارک دونه خوخه ده ها اجي سیوا دومره خوخه ده دومره چې کچرته تعالی تکلیف ورسیږي متنګيګا تا ته بیماری راشي نه متنګيګا تعالی وجود کې زخم پیدا شي دانه روخيږي متنګيګا د پیغمبر خار دی بیماری سره ګناه راځيږي درجه بلنديږي د نورو زینو په بیمارو او د مدینه په بیماری ګنام راځي درجه بلنديږي او صح حاصلېږي بشیر جانا د رسول الله مبارک سفارش څه شي د رسول الله مبارک سفارش ملاويږي دینه بهترین کلی بلشتا دوه ته طبيعت څنګه لري مې طبيعت خورر مزیدار ډیر خشتا ولې مې ډاکټران وای چې د خصحت پر دوه سيزونه دي ابو هوا اب اوبوته وای او هوا د اکسیجن دی دا چې کوم هوا لګي سرمن لم پیدا ور کوي وجود لم پیدا ور کوي او انسان لم پیدا ور کوي حیوان لم ور کوي او بوټو لم ور کوي نو ما وی اب اوبه خدا زمزم دی مدینه شریفه کې اوبه په جمعه ټول د زمزم ډک دی مې اوبه دی پکې ویرا شاغه وبق ممنوع دی نه بپریدو خدایا ولی وبق چتا ودی وی من دی منا مې زما وزن دی حق مې دی وی قانونا جرم دی دا به وباسو هغه بوتل ته وست نو یو بوتل پریدي دا وتدی وته ټپکوي او زه ته بوتل 15 لیټر پریدي هغه 15 لیټر خو ما خود در طالبان هغه یو طالب خدان د بوتل سکی ابي بشیر جان توبه وباسه دغه چې ترسو کولر پسان نه راړولې په ګلاس ولده کار نه کی ا 15 خو د شو سار وختي نو ما وته یو ځل یترو او کور شکایت کوي چې وبلې زیاتې دي پکې وې زما په خدای قسمي استاد ماته به استاد وي کوم کې مو باپا یو کې چولې نو ما کورې ګورغه ما ته قسم وخور سار وختي چې ما پيو کې وبنه دي چولې او ته چې پيو کې وبا چې دا ټیک وای کړ مې بیا تاسو څنګه وای چې پيو کې وبدي وې دا پيو کې وبنه چې دا په وبو کې پیچ اول بالټي کې وبو اچي د پاسه په میخه یا غواول شي وګوره نو که پيو کې وبو اچي کو وبو کې پیو اچي نو مطلب یو دی کې جدا دی یو دی نو که زمزم مخکې واچي او په پیرستو کې او کوبه مخکې واچي زمزم پیرستو کې مطلب یو دی د لاسو په ځای به شلو تورسي شلو په ځای به سلو تورسي سلو په ځای دغه خو په موبایل خو
که مکه مکرمه او خدای مې دې نه خطا کوي، یا مکه یا مدینه شریفه. یو سړي راشه صاحب دا وګوره انګریزی کې عموما ته تشریح وکړه څه دي د فرانس یو ساینسدان دی که ډاکټر دی هغه وی د زمزم په اوبو ما ریسرچ وکړه تحقیق وکړه نو چې کومې خالص د زمزم اوبه دي هغه مې په لیبارټرۍ چیک کړې بیا مې دغه اوبه په نورو اوبو کې ور واچولې هغه اوبه مې مخصوص دا خی دنیا ته الله هغه خلکه چې خدای نه منې هغه خلکه چې اسلام او ایمان نه منې راشه په زمزم به درته ثابتوم چې الله شته راشه په زمزم به درته ثابتوم چې پیغمبران شته په زمزم به درته ثابتوم چې د پیغمبر یو ماشوم چې وروسته پیغمبر جوړیږي د هغه د خپې معجزه هم شته دی چې هغه د زمزم اوبه دي نن دنیا ته د هغې اوبه روانې د دې هم دلیل شته عایشې صدیقې چې به کله د مکې نه مدینې ته تله نو تحملو معها نو ځان سره به د زمزم اوبه وړلې ځان سره به اوبه وړلې برکت هم ثابت دی نن په دنیا کې داسې کوی نشته داسې کوی مکه کې دقه یو کوی د ګیر چاپېره نورې اوبه نشته بورینګونه شوي دي اوبه شته دا نه چې نشته په ټولې څښه اوبه دي د دریاب ترخې اوبه دي بېکاره اوبه دي دقه یو کوی د یو کوی ټوله دنیا سیرابوي ټوله دنیا په مدینه کې د زمزم اوبه پرتې دي مدینه شریفه کې په ریاض کې یو جومات دی مسجد راجحي ته چې کله ریاض ته لاړ شم هغه لوی جومات دی جنازې هم پکې کېږي نو زه هغه مسجد راجحي ته ځان مانځله کوشش کوم چې رسوم اوس هم د جمعې مونځ څو جمعې مخکې ما ته هلکانو ته مسجد راجحي ته ځو هلته مو جمعې مونځ وکړو چې تر رمضان کې چې مې الله بوځي نو تراوله زه مسجد راجحي ته ځم ډېر لوی جومات دی عظیم الشان جومات دی په هغه جومات ته چې ورننوځي د مدینې منورې کجورې هم پرتې دي زمزم هم پرتې دي که څوک سکي خیراتي پرتې دي او چې بار روځي ټپکې پرتې دي صاحب غټې غټې 10 لیټره ټپکې په بیه خرڅېږي مدینې ته چې د مدینې نه په کومه لار ځې ته مدینې نه چې بار وځې ځای په دې لارو کې په ډاټسنو کې د زمزم د اوبو ټپکې پرتې دي خلک یې خرڅوي او سعودیان یې ځان سره وړي د مدینې کجوره هم خلاصه نه شوه د مدینې دنیا ته کجوره سپلۍ شوه ټیک ده د قسیم نه موس راځي هلته د خیبر نه راځي هلته کجورې خو د مدینې خپله صفاوي د مدینې خپله برني د مدینې چې خپله کمه کجوره ده دنیا ته سپلای کېږي دنیا ته خو د مدینې کجوره خلاصه نه شوه او د زمزم اوبه دنیا ته سپلای کېږي او دا په لکونو اجیان دا 140 لکه اجیانې په یو شان څکي لیکن اوبو کې نه شګه راله نه خړه راله نه خوند بدل شو او نه په کوی کې کمې راغی ستا د امریکې انجینیر سوال کوي وایي د دې جواب راکې چې دا زمزم اوبه چلیږي موټرې په یو شان روانې دي اوبه کمیږي نه اوبه خړېږي نه شګه ورکې نه راځي او دا اوبه په کلونو پرتې موږ تجربه کړې دي خوند نه خرابېږي چې دا ولې د دې دلیل وښایې دا ولې مې ولې د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د جبریل علیه السلام غزار دی چې هغې سره د اوبه راوتې دي تمارونو خبره مې دې پورې کوله چې مدینه شریفه اوبه مزیدار اعلی زمزم دو صحت دپاره دوه څیزونه دي اوبه او هوا اوبه مزیدار اعلی او هوا مزیداره ده اکسیجن مزیدار دی ولې ځکه دغه هوا په ریاض الجنت کې تاویږي را تاویږي دا د ګمبت مبارک سره ډغرې خوري را خوري دا د رسول الله مبارک د قبر مبارک نه غیر چاپېره د جنګلې مبارک سره ډغرې خوري را خوري دا د هغه ستنو مبارکو سره ډغرې خوري او نورو سره خلقېږي او ستا په پوزه تېرېږي نو اوبه یې دغه دي هوا یې دا ده نو مبارکه وایي که به نه نو حضور پاک دعا ورته کړې ډېره زیاته دعا کړې ده اللهم اجعل بالمدینة یا الله مدینه کې من البرکه خدایا مدینه له داسې برکت ورکې چې تا مکې له کم برکت ورکړی دی مکه برکت په قرآن ثابت دی د مکې برکت په قرآن ثابت دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمين فيه آیات بینات مقام ابراهیم
نو بیت الله مبارک د هغې د وجې ګردونوه ټول مبارک. الله چې مکې له دې کوم برکت ورکړی دی پروردګار مدینې له د هغې ډبل برکت ورکړه. دا د رسول الله مبارک دعاګانې دي. او یو موقع کې وفرمایل زما وروڼو، یو موقع کې کله چې مکه فتح شوه او بیا طایف فتح شو او تاسو او حنین غنیمتونه تقسیمېدل، حضور پاک ډېر سخي و، ډېر سخي و. ګوره د هغه د سیرت خبرې کوم ښه، ربیع الاول په مناسبت د هغه د سیرت او د هغه د کلي او دا خبرې درته ما شروع کړي. ډېر سخي و انتهایي. نو چاله سلو خان ورکوه، چاله زیات چاله کم. نو هغه خلک چې د مکې نوي مسلمانان شوي وو هغې له د حکمت په بنیاد ډېر مال ورکړ. مدینې والا له مال ورنه کړ، ورېکه خو څه لږ په نشي صاحب. نو چې دا کم الکانو په مدینه شریفه کې د مدینې واړه الکان، واړه خو نو خو نوجوانان، هغې ویې جیبه دا ده مونږ له مال نه راکوي او د مکې خلکو له ورکوي. زمونږه تورې خو اوس هم د هغې په وینو سرې دي، اوس هم ورسره جنګ وکړه، مکم تې ونیوه او هغې له ورکوي او مونږ له نه راکوي. هغې له اوښان ورکړل، ګړې چیلې د دنیا ورکړې او مونږ له اصلاح نه کړل. د مدینې هلکانو وې رسول الله مبارک ته اطلاع ورسېدله چې د مدینې نوجوانانو هلکانو ګیله وکړه. چې دا اطلاع حضور پاک مبارک ته ورسېده نو د مدینې خلک یو تنبو ته راغونډ شي، یو تنبوانې ولګول، خیمې ولګولې، وی ټول دې ته راغونډ شي، ټول هغې ته راغونډ شي. وی چې صرف د مدینې خلک اهل مدینه انصاري چې بل څوک نه، صرف د مدینې خلک به ټول د مدینې خلک هلکان بوډاګانې راغونډ کړل. رسول الله مبارک ورغې ورسره کېناست. تپوس ترې کوي وی بارۍ خو در کې څوک نشته که نه؟ انصار یې د مدینې خلک یې؟ هغې وی یو کس را کې بارۍ شته. وی څوک دی؟ وی زمونږ خورهی دی. پیغمبر علیه السلام یې یادو، ځکه د رسول الله مبارک د نیکه مور نیا سلما یې نوم، هغه د مدینې د بنو النجار قبیلې. وی یو را کې پردی شته. وی څوک؟ وی زمونږ خورهی دی. حضور پاک یې یادو، رسول الله مبارک مسکی شو، وی ابن اخت القوم منهم، وی دا خورهی د قوم وی خیر دی، هغه پکې حسابېږي. هلکه انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي، داسې په طریقه ما څه خبرې اورېدلې دي. مشران پاڅېدل، وی صاحب او مونږ نه دي کړی، د هلکانو کړي دي. څه وې؟ د هلکانو وې چې د مکې خلکو له مال ورکړه، مونږ له یې رانه کړه. زمونږ تورې اوس د دوی په وینو سرې دي، رنګ دي، هغې له ورکوي، مونږ له نه راکړي. چې سخته راشي نو مونږ ته اوازونه کوي رسول الله مبارک، او چې مالونه راشي مونږ له نه راکوي، خلکو له ګډه چیلې ورکوي. خو دا مونږ نه دي وی د هلکانو ویلي. رسول الله مبارک وفرمایل وی او خبره ټیک ده، ما د مکې د خلکو له مال ورکو، د اسلام سره مینه پیدا کوم. اوس کافر او اوس مسلمان شو، نو زه یې مینه پیدا کوم چې په اسلام لږ کلک شي، مال ورکوم. دا مې ورکړل، حکمت ته وجې نه مې ورکړل، تاسو له مې در نه کړل. ای د مدینې خلکو، وره دا ټکې اوس واوره، ای د مدینې خلکو مالم خوښ دی، ګډه چیلې اوښانم خوښ دي که رسول الله هم خوښ دی صلی الله علیه وسلم؟ وی تاسو نه خوښوئ؟ وی خلک به نور خلک به ځان سره کورونو ته اوښان بوځي، ګډه چیلې به کورونو ته بوځي، او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله مبارک بوځئ. ګډه چیلې ښه دي که رسول الله مو خوښ دی؟ وایه ټول ملامته شو، به یو ژبه وای، نه اوښان پکار دي نه ګډې چیلی پکار دي، زمونږ ته پکار دی. بلکې یو پراپیګنډه دام شوې وه چې رسول الله مبارک خپل کلی فتح که اوس به مکه کې پاتې شي. نبي علیه السلام یې داسې نه کېږي، انصارو ما سره هم ډېر غیرت کړی، انصارو ما سره هم ډېره مینه کړې ده، داسې نه کېږي، زه به هم تاسو سره ځم، مه خفه کېږئ. او بیا څه وایي؟ لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار، که هجرت نه وي نو زه به هم یو انصاري وي، بلته چې به پیدا وي. لو سکلکت الناس وادیا او شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. که خلق په یو لرزي په یو درزي په یو خورزي
انصار په بله لرځي، په بل خوړځي، په بله درځي، زه به نورو سره نه ځم. چا سره به ځمه؟ انصارو سره به ځم. څنګه مو خوښه ده اوس؟ وی الله رسوله بس ته مو په کار یې، ګډه چیلی و خان مو نه دي په کار. بیا رسول الله مبارک اعلان وکړه دلته، اے انصارو وی رستو به تاسو سره حق تلفی کیږي، بادشاهان به تاسو له خپل حقونه نه درکوي، خو صبر وکئ، اصبرو، صبر وکئ، ما سره به په حوض کوثر ستاسو ملاقات کیږي. انصار خو ډېر بهترین خلق دی. وی خلق به زیاتیږي انصار به کمیږي. وی خلق به زیاتیږي انصار به کمیږي. او حضور پاک او فرمایل وی د مدینه خلق سره به څوک سکیمونه کی، د مدینه خلق ته به څوک سازش جوړ نه کی. او که کم سړی مدینه ته سازش جوړ کو، د مدینه قوم او خلق ته شي، خلق به شام ته منډې وی، اے خلق مدینه د لغوره ده که پوهېږې. یمن به فتح شي، خلق به یمن ته بچی بوزي او اهل به بوزي، منډې به وی مدینه ولا بهتره ده، خو افسوس که دا پوهېږي. مدینه نه مزه، مدینه بهتر ځای دی. او چې کم انسان په مدینه کې ځان لمرګ خوښ که او دی وی زمانه د سا په مدینه کې وځي او مسلمان وي، قیامت پر ورځ د دې سفارش به امونځ پکې کوي. یو روایت کې راځي چې یو مونځ په 1000، بلکې راځي یو مونځ په 50,000. دا د زرو والا روایت مضبوط دی. او جمعات بیا کم دا هغه جمعاتو، دا د 2 ماشومانو بچو، د یو سهل نومو د بل سهیل. رسول الله مبارک چې راغی دقلته د پیغمبر مبارک اوښه کېناسته، خوا کې ورسره نږدې کېناسته. د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته سامان یې زر په منډه کور ته دننه ابو ایوب انصاري. بیا رسول الله مبارک جمعات جوړو، 2 ماشومانو درمنو خلکو کجوري په کې وچول، یو څو زاړه چې د پخواني نامعلومه قبرونو سلی غوندې ښکارېدل، او د کجورو بوټي پکې. وی دا ځای جومات له به وقف کړو. څنګه مو خوښه ده؟ هغه ماشومان وی الله رسوله بلکل اترې وې پلار یې مړ و. وی بلکل زمونږ د طرف نه وقف دی جومات ته. وی نه 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 دا ماشومان دي، وقف نه دی، خو د پیسې به ورکو. نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیبه 10 اشرفۍ ورکړې، 10 دیناره، 4.5 مثقال 1 دینار د خپل جیب نه ورکړې، او ځای جومات له واغېسته. او نبی علیہ السلام په خپله پکې خدمت وکړه. په خپله د کجورو بوټي وال غاړو ته یې واچول، د کجورو بوټي میدان یې ورته هوار که، څوک لګیا دي پکې بنیادونه وباسي، دیوالونه یې لږ لږ راوچت کړل، داسې یو 3 لاسه لاندې ویښته بنیاد ورسو. بیا پکې وروسته لږ سپر جوړ کړ، د کجورو ستنې یې واچولې. او صحابو ته وی ماله داسې سپر جوړ کې لکه موسی علیه السلام نه چې سپر جوړ شوی، داسې سپر راله جوړ کې موسی علیه السلام نه چې جوړ شوی. وی د موسی علیه السلام سپر سونو، وی چې اوږد سړي به لاس اوچت کې لاس به ورسره لګېده. دیوالونه یې وواله، دیوالونه لاول خو دیوالم نو، لاول خو غاړو ته کاڼي او د کجورو هغه تنې او څانګې وې، بره پې چتم نو لاول. مونځ به شروع شو، او بیا صحابو به چانکر راوړل، دا نری نری، دا به پکې لاندې چول چې خټه کېږي نه، بیا به سپر راله جوړ کې. نو دیوالونه یې ورته اوچت کړل، داسې دیوال چې د انسان د قد عمره دیوالو، او چت یې دونه اوچتو چې د انسان اوږد انسان لاس به ورسره لګېده. سورې جوړ شو، او 2 دروازې هم جوړې شوې، دیوالونه جوړ شو. بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی بره به پې خټه واچو، ځکه لاندې به څڅېده، نو بیا پې خټه واچوله. دا لومبې جوماتو لومبې. او دې کې بیا په 9مه هجره کې دا جومات زوړ شو، ستنې زړې شوې او تیرونه زاړه شو. نو بیا دوباره نبی علیہ السلام مبارک اوس پړده، وی نوی جوړو. او یو انصاري دا هغه کورو، نو رسول الله مبارک هغه انصاري ته وفرمایل وی که دا کور د جومات له ورکه، د دې په عوض به تاله خدای په جنت کې کور درکړي. خو چونکې غریب و ډېر زیات، مسکین و بقیر و واړیم کمزوري، نو د هغه زړه ته دا خبره هغه وی چې زه به څه کوم، زما بچي به څه کوي. نو عثمان رضی الله عنه لاړ او هغه کور یې په بیه واغېست، هغه له پیسې ورکړې، او نبی علیہ السلام له راغی ورته ودرېد. صحابه عجیبه خلک وو. وی د الله رسوله وی چې تا وی چې که دا کور څوک جومات ته وقف کړي الله جنت ورکوي، وی هغه زما په حق کې وکړه خبره، وی زه یې وقف کوم. عثمان اڅا خو نه دی، وی ما په بیه واغېسته.
جمعات عثمان صاحب وقف کو نو سن 7 هجری اومه هجری کې دوباره جمعات لک کلاو کو او بره په د پاسا سزا کې چت واچو او سزا بے چته پاتې شو د رسول الله مبارک زمانہ کې مبارک زید جمعات صاحب مبارک استنی دی په د جمعات کې د سړی او چته د جمعات تاریخ ته یا بل وخت بیان کم او صرف د مسلمان مینا او محبت د مدینه منوره سره درته مینا محبت او د شوق درته زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلو مدینه منوره چې مدینه منوره ته لاړ نو په مدینه منوره کې سورې تیرې کړې نو بس شاګردانو ته وی زم هغه وی حضرت څه کې چرته دی ای باس حضرت سو منځونه خو پکې وکړه مدینه نه خلق دي ته څه کې یو بل سره په سوچ کې شو چې خلق مدینه ته چراشي په میاشتو پکې دی رہی روزانه به رسول الله مبارک السلام کې بقی مقبره ده قباء ده پکې حمزه صاحب قبرونه دي پکې ویره ما پرې دې زه مجبور یم صاحب نه پرې مجبوری بخې یو ورځ به ایثار ما ته مجبوری بخې ډېره سخته مجبوری ده چې شاګردانو تنگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی مجبوری مې ده چې د کله نه مدینه ته د نشو ما متیا دې نه دي کړی صاحب ولې یریږم چې اسنه پاغه ځای متیا دې وکم چې په کوم نه د رسول الله مبارک قدم لګیدل عشقی مقام دی حالانکه صحابه متیا دې کړی دي مدینه کې متیا دې کول ګناه نه ده جرم نه دی صحابه کړی دي تابعین کړی دي علماء کړی دي خود امام ابو حنیفه زړه کې دقه سوچ ګرځي چې خدایا اسنه غده متیا دې کوم چې کوم نه د رسول الله مبارک قدم لګیدل ما پرې دې چې وزم بارتا او هغه دې ته ورسېږم چې تاریخا په یقین ما ته معلوم نه کېدل ته رسول الله مبارک نه دی تللی چې متیا دې کوم بیا براشه ورا په سورلې ګرځیدل خو مدینه کې جایز دی منه نه دی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم نور صحابه ټول په سورلې ګرځیدي او مالک سے بنه ګرځیدل ولی بنه ګرځیدل وی د خپل د ګرځیدو نه خو اخلاصي نشتا او په کومه خوره کې چې رسول الله مبارک لاندې پروت دی نو مالک له مزه نه ورکوي چې په هغه خوره کې په سورلې وګرځي دا چا یو خپل سوچ دی بل فکر دی زمونږ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه خپل تاریخ کې هغه تاریخ کې لیکي چې مدینه ته لاړ مدینه شریفه کې ورځې تیرې کړې او د مدینې نه بیا چې کله سفر یې کو ته یو الک ډېر خشتره کوټه مزیدار هغه زمانه کې خو سعودي دونه مالدار نو دا خو سي تیل پیدا شو مالدار شو دا الک به مونږ لیده چې مونږ به کلکې ډوډۍ خوړه او په کلکو به مغه پوټي بارو غورځول نو دا الک به هغه پوټو پسې ګرځېدل دا پوټي به راغونډول او کور ته به وړل نو خلک سپوله پیشوګانو له دا سړی ډوډۍ وړي واګانو نو یو ځل شیخ الهند وی دا هغه الک ته مې اواز وکړ بچې دلته راشه د څه کې وی دا پوټي غونډوم دا نیمګړې روټۍ غونډوم بچې په دې څه کې وی زه یتیم یم مور مې کونډه د پلار مې مړ دی او مسکینان جزانان وي د وسم څه نشته او زما مور په دې خدمت هم نشي کولی نو دا وړمه دا خوشتو نو زه هغه ماشومان یې خورو وروڼه مې خویندې مې او مور یې خورو ډېر مې کړه خفه شو بچې یې د کوم ځای د دې مدینې شریفې بچې د باره راغلی نه نام د دې اوسېدونکي و انصارو اولاد یې ما اوهو هغه مې ودړو چې دا ماشوم دې وخت کې اوس په دې ډوډو پسې ګرځي او دې ټوکړو پسې ګرځي دا خو ضایع بشي برباد بشي وی ما ته چې بچې یو خبره درته کوم زه د هندوستان نه راغلی اول ته یو لویه مدرسه راته بې نوم اردلي دیوبند ورته وه راغی استاد یم نو بچې خوښه دی نه چې ځان سره دې بوځم لکه د بچي به دې ساتم او په هغه مدرسه کې در باندې علم به وکړم خشته عالم به نه جوړ شي او چې عالم جوړ شي بیا راځه خپلې مدینې شریفې ته دی بیا به د قدر مې عزت به مې او تعالی به خدای لوی شان هم درکړي
وی دې هلک ما ته وی چې مور سره مشوره وکړه. ما چې بالکل مور سره مشوره وکړه او زما دغه کمره ده او دغه مې ځای دی او موږ بل پلانکي تاریخ روان یو. روز مې ورته وښوله او مشوره وکړه لکه د بچو به دې ساتم، تا به داسې ساتم بچي نه زیات ځکه د مدینې او د انصارو اولاد یې. وی هلک لاړ. وی په کومه ورځ باندې چې زمونږ د تلو و د هلک راغی. بس زه پوه شوم چې که خیر یې لږ ځان سره بوځم، ما دپاره سعادت دی چې د انصارو یو بچي ته علم وښیم او دا هلک بچ شي، د ده حفاظت وشي، دا ضایع نه شي، ګډوډ نه شي. ما وی بچې مور سره صلاح وکړه. وی او کاکاجي څه وی مور دی؟ مور مې راته وی چې بچې که عالم ده نه جوړ شو لا ښه ده، که جوړ نه شو بیا له خبره ده، خو زه لاړ شه ورسره ستا د یو کس د ډوډۍ د غمه خو به خلاصه ځو مثلا نن ځو او ځکه څه سامان مامان سرې راځه که نه هم ضرورت یې نشته، اجازت د مور نه دی غواړم. وی دا هلک باسې ما ته ګوري، هغه زمانه کې خو رچ نه و، دا بلډینګان به نږدې و. وی د ګمبت مبارک ته یې ګوته ونیوله. وی ما ته وی چې کاکاجي ته چې ما کم کلي ته بوځې دا هلته شته؟ وی زه خو پوه شوم. ما وی بچې که دا هلته وي موږ دلته څه کړو؟ دا ټوله دنیا خو همدې پسې رامنډه وه، دا خو هلته نشته که نه ځکه موږ دلته راځو. وی کاکاجي خفه کېږم، دغه ټوکړې به غونډوم، دا سړی نوړی به راغونډوم، خو د دې ګمبت او د دې ګمبت د خوا د کلي پرېښودل نشم کولی. زړه کې چې د رسول الله مبارک قدر راغی، د رسول الله مبارک سوچ او فکر او محبت راغی، مدینه د مدینې خاورې به در باندې خوږې لګي. خاورې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو سړی د مدینې نه یو تحفه راوړه، چې تحفه یې راوړه هغې په سر د پاسه کېښوده، ښکلې کړه، چاته یې وی دا په دې تاخچه کې کېږده. یو ته دا ولې صاحب دونه قدر دې وکړو؟ وی د مدینې ده. وی دا خو د مدینې نه ده، دا خو راغلې د مدینې نه ده، خو دا خو د کافرانو ملک کې دا لوښی جوړ شوی دی. وی د کافرانو ملک کې وی دا خو مدینه کې نه دی جوړ. وی هوا د مدینې خو پې لګېدلې ده، هوا د مدینې خو لګېدلې ده. ما ته بعضې خلک وی دا د مدینې کجور او دا د پلانکي ځای قسیم او دا د خیبر او د پلانکي ځای. زه یم ډېره ښه ده، زه خو ما خو د مدینې کجوره خوښه، زه خو هلته نه چې راځم خود نفس د مدینې منورې کجوره راوړم. د مدینې صفاوي ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم، د مدینې برني ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم، او بعضې کجورې پکې د نورو ملکونو شته. زه خیر د فکر مه کوئ، هوا پې د چا لګېدلې ده؟ د مدینې شریفې. مدینې هوا ولګېدل، نو مینه به کې ورسره او محبت به ورسره کې. نو مدینه خوږه ده، ښه مدینه مبارکه ده، د مدینې ځای شپه مبارکه ده، ورځې برکتي ده، د مدینې خاوره مبارکه ده، د مدینې بوټي مبارک دی، د مدینې خلق خواږه دي، د مدینې خلقو سره محبت وکې، مینه وکې، او د مدینې د خلقو قدر عزت وکې. ما ته به خپل باباجي وي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، ما ته به وی چې سودا کې په مدینه کې کوه. نو واقعي یو وجه خو دا ده، یو وجه چې مدینه کې سیزونه ارزان دي او په مکه کې ګران دي. یو ملک ته خلک ما ته وی دلته ارزان هلته ګران، یو ملک ته. مې دې ته رسول الله مبارک دعا کړې ده، هغې ته ابراهیم علیه السلام کړې ده، هلته هم شی ډېر دی، خو دلته رسول الله مبارک د هغې ډبل کړې ده. نو نن سبا د غوښې یو کنډول وي هغې باندې 2 کسه مړېږي، په مکه شریفه کې په 12 ریاله ملاویږي، په مدینه کې په 9 ریاله ملاویږي، سبزي په مکه کې په 8 او په 9 ریاله ملاویږي، هلته په 3 او په 4 ملاویږي. غټه ډوډۍ وي د افغانیانې پخی نان، غټه ډوډۍ په مکه شریفه کې په 2 ریاله ملاویږي لا وړی، په مدینه کې د هغې نه غټه په 1 ریال ملاویږي. سودا دلته ګرانه، کجورې دلته چیلې چې کمې په 20 ریال کیلو دی هلته په 10 ریاله کیلو ملاویږي. یو خو هلته سیزونه ارزان دي، یوه
لیکن بابا جی به بله خبره ما ته کوله ما ته بچې چې ته شی الی نو دکاندار خو دنه ګټه کوي که نه دکاندار خو ناست دی چې زه ګټه وکړم نو دا ګټه د مدینې خلکو ته پرېږده نو ډېر به ښې خوند به مدینې خلکو ته پرېږده دا ګوره لکې د مدینې مینه د مدینې شریفې محبتي نو چې دا چا د رسول الله مبارک سره مینه ده بچو سره به مینه صحابو سره به مینه او مدینې سره به مینه او چې کوم خلک د رسول الله مبارک د دین خدمت کوي د پیغمبر مبارک د عقیدې خدمت کوي د رسول الله مبارک د علم او د اسلام او د شریعت خدمت کوي چې هغې ته عالمان وایي هغې سره به هم ګورې مینه نن سبا ګورې رونو یو خبره درته کوم ذهن کې د دې اغیارو د کافرو یو سوچ په دې سوشل میډیا په دې فیسبوکونو روان دی هغې مدرسو پسې پروپیګنډې کوي لګیا دي هغې عالمانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي هغې حافظانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي چې ته ګیره مصنوعي ګیره ورته واچئ او هغه څه پرواني پټو والا والي او خلکو ته وګورئ که ملا صاحب دروانې کوي چې ته یو جومات خوب جلنده وي هر قسمه جومات وي مدرسه یو بلډینګ وي هغې کې څه داسې غلط پټوان جوړ کړي وګورئ که نه ملا صاحب دا په جومات او په مدرسه کې د ګناه کارونه کوي هلکه دا خو په دنیا کې کېږي چې ته دا ډمانو تصویرونه دې ونه خوله خلکو ته چې دلته دا کېږي هیره منډی دې ونه خوله چې ته څه دا په سکول او په کالج کې چې سرواني کېږي په هاسټلو کې هغه نښې ظالمه خدای نه ویریږه جومات په باندې خلکو بې اعتمادي ولې پیدا کوي په عالمانو خلک ولې بې اعتماده کوي او په زرو کې یو خیجي ارسینګه ده تاسو خبره نشته خلک کوئی که نه ځنګل کې زمري وي او ځنګل کې ګیدړانه وي پارچا کې شته غلطم پکې شته اړه د ګناه ارسړی لري نو یو کس غلطي وکړه ګناه وکړه خو نشته ټول فرضي قصې دي نو ټول مولیان ولې بدنامې مدرسې ولې بدنامې حافظان ولې بدنامې قاریان ولې بدنامې د خدای ظالمه د ته د خدای نه یېرېږي مطلب دا دی چې په مدرسو د خلکو اعتماد ختم شي او په مولا د خلکو کې بېعزته شي او قاری په خلکو کې بېعزته شي او عالم په خلکو کې بېعزته شي نو د دین سره به خو د دین خو دغه نښې دي نو چې د کوټې دیوالونه او ستنې کمزوري شي بیا د کوټې چت ودرېدی شي نه نو د دین چت خو نن په دې عالمانو په حافظانو په قاریانو په مدرسو د پاسه پروت دی نو چې دا دې ولا ختم کړل په خلکو بې اعتمادي دې پیدا کړه د دین نه به ختم شي نام و نشان ختمې ولې ظلم کوې د خدای ظالمه ولې زیاتې کوې د خدای ظالمه چې زمیندار ختم شي بیا به دې پټۍ څوک کوي که سکر کروندې باندې څوک پوهېږي او خلک ختم شي پټۍ به دې څوک کوي چې انجینیر ختم شو بلډینګان به دې څوک جوړوي هلکه یا دین ملا سره تعلق بالکل ملا سره دین ستا دی زما دی ته به هم کې خو تا ته به دا دین عقیده قرآن سنت بغیر د عالم نه بل څوک خولی نشي نو دا یو پروپیګنډه روانه ده نو چې د چا د رسول الله مبارک سره مینه نو د پیغمبر د راتلو میشن او مقصد څو چې قرآن او سنت او د هغې تعلیمات امت ته ورسېږي امت ور باندې پوه شي نن دغه ډیوټي مدرسو کې ده دغه ډیوټي نن په عالمانو کې ده او په حافظانو او په قاریانو کې ده نو قدر به کوئ ښه پیغمبر سره مینئ نو تاسو به یو کس په وجه ټول نه رانیسئ ښه او کوي ما درګذر به کوئ د مدرسو عالمانو حافظانو قاریانو او د جوماتونو احترام به کوئ قدر به کوئ او بېعزتي به نه کوئ انشاءالله العزیز یوه خبره مې ته د زړه ته راغله هسې د زړه مې یو درد غوندې وکړه ځکه یې درته ویم خفه کېږې ما تېره ورځ په دې اسمبلی کې په قامي اسمبلی کې یو د شرابو د حرمت یو بل پیش شو دا بل چا پیش کړ دا یو هندو پیش کړ څه نومېدې معنی یو هندو یو بل پیش کړ ښه هندو د موجوده حکومت د ممبر هم دی هغه یو بل پیش کړ او په هغې کې لیکلي و چې یاره شراب حرام دی او دا آئین کی ترمیم دیو شي چې شراب باندې مکمل د حرمت قانونا ټاپه ولګي او دا په قرآن کې مرام دي او زمونږ په کتاب ګرن کې مرام دي او زمونږ په او د انجیل او تورات او زبور دې کې مرام دي ټولو کتابونو کې حرام دي د پاکستان په قانون کې په دې د حرامو ټاپه ولګي نو ما سوا د مولیانو نه باقي ټولو ممبرانو مخالفت وکړو ټولې مخالفت وکړو
نو مال افسوس راغی افسوس یې د پاکستان د قومي اسمبلی ممبرانو مسلمانان یې کم بختیانو قرآن منې کم بختیانو حدیث منې کم بختیانو قرآن ورته حرام ویلي دي یسألونک عن الخمر والمیسر او بل ځای کې راځي فجتنبوه ځان ته ساته او چې کله شراب حرام شي د مدینې په کوڅو کې چاټې خلک واړول او پیدل ما قرآن ورته حرام وي پیغمبر ورته حرام وي ته خو مسلمان یې د خدای بنده کافر خو نه مسلمان نو چې کافر وي حرام دي نو ته ورته ولې د کافر په مقابله د هندو مقابله کې د هغه د بل حمایت نه کوې نو شرم دی که نه دی اوس چې دلته یو کافر راشي او ما ته یې مونځ کوه موږ د مړه خپل کار کوه یو کافر راشي او د رمضان روجې ګورې فرض دي او موږ د مړه خپل کار کوه دا موږ له شرم دی که نه دی نو د پاکستان پارلیمنټ دی د شرم کار کړی ډېر بېعزته کار یې کړی یو پارټي نه چې څومره دي صرف دغه علما او مولیان صاحبان دي هغې وله ملګرتیا وکړه باقي چا ملګرتیا نه ده کړې خدای دې زمونږ په دې ملک رحم وکړي دعا وکړئ زمونږ د ملک دا ټیکهداران او د اسمبلو دا ممبران چې څومره دي خدای دې په زړه کې د قرآن او د سنت مینه پیدا کړي او د خپل حبیب د رسول الله مبارک مینه دې الله پیدا کړي یا الله زمونږ په زړونو کې د پیغمبر مینه پیدا کړي خدای د پیغمبر د نښو مینه پیدا کړي د هغه د کلي مینه پیدا کړي د هغه د وارثانو عالمانو مینه پیدا کړي خدای بیمارانو لم شفا ورکړي څومره بیماران دي دعا کوي چې الله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي مردګان هم وبخښي زموږ د نصر الله ورور قبر وفات شوی کور والا هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې وبخښي او دلته کې زموږ په دې انارو باغ کې دا طارق کور والا وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي خټ کې هم څوک زنانه وفات شوې وه پته نشته جي واصل خان استاد ښه دا ما ته پته نشته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي که نور څوک مردګان دي خدای دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یا الله زمونږ په زړونو کې د خپل حبیب مینه واچوي یا الله زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي د دنیا او د آخر د شرونو او د فتنو فسادونو هم په امن کې وساتي یو ملګری دی هغه راته ټلیفون وکړو مونږ جمیل هم کله کله راځي له پېښور نه مور او پلار یې بیماران دي الله دې وله شفا ورکړي او څه کاروبار کې قرضونه هم دي الله دې کاروبار کې برکت واچوي قرضونه دې الله خلاص کړي او دعا وکړئ چې چاته څه پریشاني ده خدای په خوشحالو یې بدله کړي الله په خوشحالو یې بدله کړي الله زموږ ټینشنونه پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله د دنیا او خیر د فتنو نه مو ساتي د آفتونو نه مو ساتي د بلیاتو نه مو ساتي د خپل ملک پاکستان ته دعا وکړئ الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي خدای د دې ملک کې د مسلمان اتفاق او اتحاد نصیب کړي او چا چې زموږ د ملک ته سترګې خړې کړې دي خدای ته رسوا او ذلیله کړي د کشمیر مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کېږي ښه ډېر ظلمونه خدای د هندو تباه او برباد کړي او الله د کشمیر د مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو او د ټول عالم اسلام کې چې څومره مسلمانان دي الله د ټولو حفاظت وکړي خدای چې څومره دوستان زموږ د لرې لرې ځای نه دي جومات ته راځي لرې لرې ځای نه را روان دي په یو یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونو خوشحالۍ ورکړي او د دې کلي خلک او دا چې څومره د محلو خلک دي او خدمتونه کې دوی لم برکات ورکړي یو زنانه راته ټلیفون وکړه مشره زنانه وه وایي ته خو دا دعا کوې وایي دا مونږ پکې ته ولې یېرې دا مو وایه چې څوک دا تقریر اوري نو دا واقعي دا تقریر زمونږ په دې نیټ باندې او په دې دغه خلک په دې موبایل اوري چې څوک زمونږ دا بیانونه اوري خدای هغوی لم خیر او برکت عافیت ورکړي خوشحالۍ وله ورکړي او زمونږ بچي نیکان صالحان دینداره لوی کړي او د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه رب په امن او امان کې وساتي ناګهاني شلقونو نه په امن کې وساتي ټول جمع څومره کې دا دعاګانې قبول کړي حاجتونه پوره کړي اخر وخت په خولې دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ د نور حبیب تر بیمار دی مور یې بیماره ده دعا وکړئ چې الله دواړو له شفا ورکړي الله پرې خپل فضل وکړي ډېر ملګري دي خطونه راغلي دي ما ته فایض احمد مولوي صاحب اوس دا کټ راولېږه ډېر ملګري خطونه راغلي دي الله دې دعاګانې قبولې کړي او دا نورې خو دا ما دا نور دعاګانې